أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أفغير الله تتقون نننی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ النحل پارہ نمبر 14 رکو نمبر 6 اور 7 آیات نمبر 48 49 50 51 52 پنځه آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. الله وی اولم يروا الى ما خلق الله من شيء آیت نو هغه ندي کتلې دي چې نو هغه څه چې پیدا کړی دی الله رب العزت لا سيزونو نه چې ګرځي د هغې چې نو هغه سوري د هغه ښی او ګس طرف ته سجدا لله او سجده کوونکي الله ته. نو ګویا الله وی دینه مخکې هم تیر شو چې تاسو د الله جل جلاله کائنات کې غور او فکر وکئ چې د الله رب العزت وحدانیت چې نو هغه وپېژنئ او کله الله وی تاسو په خپل ځان کې هم غور او فکر وکئ خپل چې نو هغه دی دا ته وجود ته ګورئ خپل ساخت ګورئ چې الله رب العزت دا انسان په څنګه کیفیت پیدا کړی بیا څنګه لوی شي ځوانۍ ته بیا بوډاوالی بیا ضعف نو دې ټول هر څه چې ته وګورې نو ته په خپله الله چې نو هغه وپېژنې. نو د دې وجې نه الله رب العزت مختلف شیزونو کې د غور او فکر چې نو هغه څه کوي دعوت ورکوي او بیا الله وی انسان دی که هر څومره متکبر شي هر څومره تکبر چې نو هغه وکړي خو ګوره الله جل جلاله د دې انسان سوری پیدا کړی دی او دغه شان د هر شي سوری د الله جل جلاله ته چې نو هغه سجده کوي. اوس چې کوم شیزونه سجده کوي نو هغه په دوه قسمه دي. بعضې په طور د عبادت سره کوي لکه مسلمانان پرشتې دي سي او بعضې چې دی نو هغه په طور د عبادت چې دی نو هغه نه کوي خو د ده دغه سورې د هغه د الله د طاعت او د هغه د حکم باندې چې دی نو هغه کېږي نو دی چې کله سجده کوي نو صرف د ذلت په جوړ باندې کوي. لکه مثال په طور کې سورت نجم کې چې نو هغه تیر شي را بشي نو کافرو چې نو هغه کړی وه اس غیر اختیاري نو دا کافر په خپله دی بت ته سجده کوي نور ته سجده کوي یا سپوږمۍ ته ستورو ته کوي او د ده دا سوری چې دی نو هغه الله ته په بل سمت کې چې دی نو الله ته سجده کوي. نو الله وی دې ته وګوره خو نفس د انسان دا ډېر لوی چې دی نو هغه حرامي شیز دی چې د انسان همیشه په ګمراهۍ کې چې نو هغه اخته کړی. صوفیای فرمای هغوی د انسان نفس وی دا د شیطان نه چې نو هغه غټ ظالم دی. شیطان چې نو هغه نه خو بیا هم څه نه څه خلاصېدی شي. د شیطان دشمني دومره لویه نه ده لکه سوره چې د نفس دشمني چې نو هغه لویه ده. مختلف طریقو باندې چې نو هغه انسان ګیري. مولانا جلال الدین روحمی رحمه الله چې نو هغه فرمای وی نفس ما کمتر از فرعون نیست نفس ما کمتر از فرعون نیست وی زمان دا نفس دی نو هغه دا د فرعون نه څه کم نه دی. د انسان نفس دا د فرعون نه چې دی نو هغه څه کم نه دی لکن او راعون ما راعون نیست لکن او راعون ما راعون نیست. فرعون سره قوت او طاقت بادشاهي چې دی نو هغه یې وه او د نفس سره چې دی نو هغه دانش دی کنه نور په اکړ کې چې نو هغه نفس دا ډېر زیات چې نو ظالم دی. نو دې وجې ده بل یو شاعر چې نو هغه صوفي شاعر دی هغه لیکني دا نو هغه فارسی شعر دی ترجمه یې ده وی دا نفس نو هغه د دې علاج وکړه په ځوانۍ کې ځکه د نفس مثال دا په شان چې دی نو هغه د مار دی نو کله چې په ځوانۍ کې وي نو دی ورکوټی دی په امسا هم مري په چپل هم مري په ګټ هم مري خو کله چې دی پوخ عمر ته ورسېدو بوډا شول او د نفس قابو نه کړلو نو چې غټ عمر ته ورسېد نو د نفس نه اجدها بیا جوړه شي
نجدها بیا اکثر چې نو هغه ثابته محلي هم نشي مړ کولی نو دی بیا نور هغه ګناهونه هغه دا کې د نه نوځي خو بیا نو دی وجه نه ویلې کېږي چې خپل نفس نو هغه دا قابو کېږي څنګه الله حکم ته د الله د پیغمبر چې نو هغه طریقې ته دغه چې نو هغه سړی په تکلف په زور چې نو هغه راولي نو الله رب العزت وی دی ګوري نه هغه څه چې الله پاک پیدا کړی من شي لسیزونه یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل چې د سورې چې نو هغه ګرځي د هغه سیده کې الله پاک ته نو هغه خی طرف او نو هغه ګس طرف نه نو په ګرمۍ کې چې نو هغه د سورې د خی طرف ته چې نو هغه انسان سروانی او په یخنۍ کې چې نو هغه د سورې د ګس طرف چې نو هغه روان وي نو وای د نه خی او ګس ته وي او عین زوال په وخت کې د سورې بالکل کټ شي سجدا لله سجده کون کی جیر الله تعالی وهم داخرون او دا سورې چې نو هغه عجز کون کی دی الله تعالی انسان په خپل اکړ کوي سورې چې نو هغه الله ته عجز کوي ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض الله جل جلاله انسان کتونه کې سجده کته عجز او عبادت نه کوي نو ستا په دې اس نه کېږي الله ته هغه سچ په اسمانونو کې دی واه سچ په ځمکو کې دی من دابتين چې نو هغه د جاندار نه زنده سرونه دا ټول چې نو هغه الله پاک ته سجده کوي وخت مشکات شرح کتله نو پاغه کې مولا تفسیر ذخیرة الجنان کې هم بیا د واقع چې نو ذکر کړي بعد نو باب الاستسقاء کې چې نو هغه ذکر کړو نو چې نو هغه سليمان عليه السلام ته یو پیر خلکو چې نو شکایت وکړو د قات صالح چې باران نه کیږي سليمان عليه السلام خلکو ته راځي چې مخ په قبل او چې نو هغه موضوع کو دعا وکړو نو کله چې روان شولو نو سليمان عليه السلام قتل چې آلتی یو ورکوټه کچ میګو وز دغه میږي نو هغه اسمان تخپې اوچتي کړي او دعا کوي یا الله چې نو هغه قات صالح ده باران چې نو هغه نه کیږي د باران د وجې نه ماته هم تکلیف دی او دغه شان نور هم ډیر خلکو ته نو هغه مخلوقاتو ته تکلیف دی الله ته د خیر باران وکړي سليمان عليه السلام خپل کسانو ته مرګر ته زئی چیزو تخت کورن ته ځان رسوي کنه تاسو د کور د تلو نه مخکې نو هغه سم تیز باران برازي څنګه بس ما واوریدن میګی چې نو هغه لګیاو الله نه چې نو هغه غوښتل نو الله جل جلاله وی پاسما کوي پاسما کې او پاسمانونه کې دا سه اس څوک چې نو هغه نشته چې داغه د الله عبادت نه کوي نو کما او تا د الله عبادت وکړو الله رب العزت به موږ له سره کی کومګه د الله عبادت اونکړو الله لچ نو عبادت نه نو دا ټول مخلوق چې نو هغه د الله په عبادت کې اخته دي نو ځکه الله ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض والملائکه وهم لا يستكبرون او فرشتي هم د الله عبادت کوي وهم لا يستكبرون او هغه د سره غرور او تکبر زینو هغه نه کوي يخافون ربهم من فوقهم دی یریږي چې نو هغه د خپل رب نه من فوقهم جنو د پاسه دی ويفعلون او دی کوي ما یؤمرون هغه چې کم دی ته حکم وشي کمی پرشتي ته چې کم حکم دی داغه د هغه وخت نه والو تر د قیامت پورې په هغه حکم کې چلیږي کم شزون ته چې کم حکم دی هغه کوي مالټي ته حکم دی د عبادت تسبیحات دادي چې دا په ټول عمر مالټي دي سي مالټي چرته چې نو هغه نارنج ونه نیو دغه شانت چې نو هغه کېله ته حکم دی دا په ټول عمر کېله نه سدي چرته بادرنګ ونه نیو نو کم مخلوق ته د خدای کم عبادت په والا کړي هغه هم انق عبادت کوي سیوا یو د انسان نه د چې کم وای چې دا وکړي اق نه کوي او چې کم ورته وای چې مې کوه نو د هغه چې نو هغه کوي د همیشه په اکړو په تکبر رواني نو ځکه الله چې نو هغه ول سزا خو د الله وی دا غوي صفت دا ولو و یؤمرون نو چې دا آیات واوریدو یې نو هغه دا شنو نو په دې باندې سجده چې نو هغه شولا سجده تلاوت دا به فرض هم سجده تلاوت لپاره تمام هغه شرایط دي چې کم شرایط نو هغه د مانځ دي زه پاکو دغه شانتي نو هغه قبله ته مخکون مکرو وخت کې نو هغه نه کول دا ټول نو سجده تلاوت نه ابو کی اوس ما یو پیر په دې مجلس کې کدا یو پیر وی به ترجمه سره کو دو پیر درې پیر د قیو چې نو هغه سجده خو کبل کس وی بیا بدوشي بل کس وی بیا بدري شي نو تالی او سامي په بدلیدل سره وین کې او دا اوریدون کې په بدلیدل سره بیا سجده چې نو هغه سکیږي سیوا کیږي نو سجده چې نو هغه بو کی چې صرف ترجمه وی نو احتیاط غورم پاغه کې دا چې سوشي تر ځینو هغه سجده دی وکړی شي البته دا موږ دا درس یادې سي نور چې څومره هم درسونه دا ریکارډ کیږي او بیا دا غي نه ورسته خلک اوري نو بیا پای کسانو باندې چې نو هغه سجده نشته هدایت نو هغه زموږ د فقه یو کتاب دی نو په هغه کې قاعده لیکلي چې سجده
دا د هر هغه چا باندې چې نو د هر هغه چا نه چې نو هغه لازمیږي چې پاغه کې پخپل هم صلاحیت د سجدې موجود وي. نو اوس چې کوم درس ریکارډ شو یا موبایل کې یا په ټي وي کې یا په ریکارډ په هر یو شیز کې نو پاغه کې پخپل صلاحیت اهلیت چې نو هغه د سجدې نشته. نو د دغه نه چې کم څوک اوري تلاوت نو پاغه باندې هم سجده چې نو دغه ناراضي. د کم کسان چې په موبایل اوري نو پاغوي باندې بیا سجده چې نو هغه نشته. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين او الله من سيتاس نو هغه خدایان دوا انما هو اله واحد ځکه الله یو ذات دی. نو چې یو خدای دی نو د الله نه ما سوا نور خدایان نو هغه ځان له مجوړوي. فایا فرهبون پس لا هغه نه نو هغه په زمانه چې نو هغه ویریږي. وله ما في السماوات والارض الله د پاره چې نو هغه دی هغه سچ په اسمانونو کې نه او هغه سچ نو هغه په زمکو کې دی. وله الدين واسبا او د الله بندگی همیشه کوي. واسبه دواړه معنی راځي په معنی د همیشه ګرې سره دا نه چې یو ټایم چې نو هغه شوق را واغست یو عبادت دی کو بیا وی چې نه کوم یو پیرت وجنه نو اموز دی کو بیا نه کوم پیرت وجنه نو هغه درس کینم او بیا بنه کینم نه. عبادت د شوق چې نو هغه شي زره عبادت کې همیشه ګری چې نو هغه ده. نو ځکه الله وی وله الدين الواسبه واسبه معنی همیشه همیشه چې نو هغه به دین الله پاک په دین بچلېږي عبادت وکي. او دویمه معنی چې نو هغه واجب ده چې دا الله رب العزت د پاره بندگی چې نو هغه واجب ده. بندگی دا صرف یو د الله کې د الله نه ما سوا چې نو هغه به د بل چا بندگی نه کوي. افغیر الله تتقون پس آیت از الله نه ما سوا د بل چا نه لري نه د الله نه ما سوا د عظمت یې رچنه نو هغه به د هیڅ چا نه ساتي صرف او صرف یو د الله د ذات نه چې نو هغه خپل یې رساتي. الله دې موږ ته نصیب کړي. اولم يروا عین دی کتل دی الا ما اغس طرف خلق الله چې پیدا کړی دی الله پاک من شی ان لشیزونو نه یتفیعو چې ګرځي ظلاله سور داغه ان الیمین خی طرفنا والشمائل او ګس طرفنا سجدن سجدګون کې لله الله تا وهم او دی داخرون عجز کون کې ولله او الله ته یسجد سجده کوي ما فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض واسه چې په ځمکه کې دی من دابة لجاندارونه د زنده سرونه والملائکة او فرشتې وهم او دوی لا یستکبرون غرور نه کوي. او من دابة چې نو د سالرونکو نه والملائکة او فرشتې وهم او دوی لا یستکبرون غرور تکبر نه کوي. یخافون دی یریږي ربهم د خپل رب نه من فوقهم چې د دوی د پاسه دی ويفعلون او دوی کوي ما هغه یؤمرون چې دوی ته حکم کولی شي. وقال الله او ویلی والله پاک لا تتخذوا منسي الهين اثنين معبودان دوا انما هو اله واحد بشک هغه خو معبود دی یو. فایا فرهبون پس لمانه ویریږي وله او هم دا اغی الله د پاره دی ما اغه صف السماوات چې په اسمانونو کې دی و ما او اغه صف الارض والارض او زمکه کې دی وله الدين او هم داغه د پاره بندگی د واسبه همیشه وله الدين او داغه د پاره بندگی د واسبن چې نو واجب. افغیر الله پس آیت غیر الله نتاسو تتقون یریږي.